أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. سورة الانعام شروع ابتدا کی منگویلیو صورت کې د خلکو اعتراضونه دي، د هغې جوابونه به کوي. صورت کې د مناظرې خبرې هم دي، د بحث او د مباحثې خبرې دي. ابتدا نه د الله د وحدانیت تذکره، خالق الله دی نو رب الله دی. الله رب العزت دا خلق پیدا کرلی، دی دا پاره نیټم مقرر کرلا. هغه الله هغه متصرف او کارساز دی اسمانونو او ځمکه کې. هغه په هر څه باندې پوهیږي، په پټه په ښکارا، په کار کسب باندې، د زړه په عمل باندې. چا چې تکذیب کړلی نو الله وی هلاک کړي مې دي مخکینی قومونه. هغه داسې خلک وو چې هغوی له موږ په دنیا کې ډېر څه وله ورکړي وو چې هغه تاسو له نه دي درکړی شوي، لیکن چې کله خبره ونه منله نو تباه مې کړه. قرآن کریم د نزول خبره کوي. الله وی کتاب میں نازل کر لے دا خلق لگیا دی خبری کئی. دا په داسې شکل کې وی چې دا په پاڼو کې وی چې منګه په هغې باندې لاس پې خو منګ وهلی، زمونږ په لاسو کې خو څه راتلی. نو الله وی که داسې مې کړی وی بیا هم دې خلکو به بیا وی نه دا خو کتاب نه دی، خو منګ ته کتاب ښکاري، دا خو سحر دی. دارنګې د دې اعتراض و چې ملائک ول نه راځي. الله وی که ملائک مې را لېږلی وی نو یو خدا ده چې بیا به پکې ټیم نه و. ټیم به بیا ختم و. بله دا ده که ملائک مې را لېږلی او هغه د دې پیغمبر سره ګرځېدی نو هغه به بیا هم د سړي په شکل کې وی. نو چې سړي په شکل کې وی نو دی به بیا وی دا خو سړی نه دی، دا خو ملک نه دی، دا خو انسان دی، سړی دی. نو کم ګډوډوالی چې په دې باندې مخکې نه دی نو د هغه ګډوډوالی به اوس هم هغه د دې چې کم تلبیس دی، د دې چې کم پریشانی ده اوس هغه بیا وروسته هم وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي چې لقد استهزئ برسول من قبلک، ستانه مخکې رسولانو پورې مذاق کړی شوی دی، نو که تا پورې وشو نو په دې باندې خفه کېږه مه. دا د هر حق پرست پورې دا خنداګانې کولی کېږي. اوس دې آیتونو کې تذکره د دې کوي چې تاسو وګرځئ په ځمکه کې، یو خو د هغې قدمونه واخلئ نو وګرځئ، نو چې ځمکه کې وګرځئ نو تا ته پته ولګي
حالات څنګه دي مخکې کم خلک چې وو چا چې خبره نو منلی داغي حالت آخری انجام څه شو دویم دام معلومیږي په دې کې سیرو فی الارض یو وګرځئ په ځمکه کې مطلب د ځمکې مطالعه کوي تاریخ وګورئ تاریخ کې مخکینی قومونه چې کم تیر شوي دي چا چې د پیغمبر خبره نه ده منلي د هغې څه حال شوی دی عادیان دي سمودیان دي نور دي د هغې حالت څه شو بیا تذکره د دې کې د خلکو نه تپوس وکړه چې د ځمکه اسمان د چا په اختیار کې دي د دې واقدار اختیارمن د دې خالق او د دې مالک د دې متصرف او کارساز څوک دی دی بغلی شي دی دانش ویلې چې الله دی لیکن بل جواب د دې کې دی نشي وای بدی لیکن غلی بشي ولې کویما نستا تایید کیږي نو نه ویم بعض خلک داسي وی زبه ویما خوستا په خله نه ویم تا تاسو کړل نو نه ویم نه الله وی ته وا چې الله دی دا الله په اختیار کې دا ټول هرڅ اسمانونه او زمکا براخ کتا دا ټول هر څه د الله په اختیار کې دي او هغه الله په خپل ځان باندې رحمت لیکل چې زه په دې خلکو باندې رحم کوم او د هغه رحم یو خبر ادا ده چې دا کتاب را لېږل دا پیغمبر را لېږل او بیا دا خبر هم ده چې قیامت یې جوړ کړل نو دا سی ورځ را روانه چې هغه اخیری ده چا چې دا هغه الله خبره من الله نو الله په نور رحم کوي الله به جنت ته بیاي دا هغه الله د وحدانیت ډیر شه دلایل دي دا الله په اختیار کې دي د شپې او د ورځې که بدلون وي په شپې او ورځ کې کو سو کوسيږي ګرځي را ګرځي سچ کیږي دا ټول هر څه د الله په اختیار کې دي خلق به بیا وي پریدا دا نور خلق چې کم طرف باندې روان دي په دې سره روان شه د قام سره ډوب خدي وي یوازې خطر نه دی خو داغه جواب کوي یو په دین کې دی او یو په دنیاوی لحاظ سره دی نو د دین په لحاظ سره یوازې خطر خدي ډوب نه دی خو قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم اغه الله نه سوا بل څوک زو نشم غنلې کارساز مشکل کشا پر یادرس ولی اغه د اسمان نو زمکه پیدا کون کې ده نو سخرشتي اغه الله خوراک خوري خلکو باندې الله له څوک نشي ور کولای دیو بیا اعتراض کوي د قل سره عام طور باندې جوابونه باج بکی ملاګوټي بکی ناغه نه دا امر خو غني خبرې دي دا به دومره غټه خبره نه نه الله ته توه ما ته حکم شوه دې ما ته دا ویل چې غاړه کې د الله تا مشرکانو دډلې نه کېګه ما ندی بوې دا به چې داسې امر استحبابي وي دا به بل څه شي نه وتوا اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم زه یریګم د دینه کمانه فرمانی وکړه د خپل رب د عذاب د ورځې لوی نه د قیامت د ورځې بعضی حالات ذکر کړي دارنګه د گواهی په اعتبار باندې داغي خبره وکړي ستا سره څه گواهشتي ویاو ستا ته د گواهی په اعتبار سره کم یو گواه غټ غني دی بغلی شي نو تو وای الله دې د گواهی په اعتبار سره غټ گواه هغه الله دې نو دی بیا ځکه الله دې نو الله دې په خپل به وي الله په خپل راضي وای نه کنه اوحي الی هذا القران دا وحی ما ته کړل کنه او دا زما دی وخت پورې نه دا
دا د قیامت پورې دا قیامت پورې دا قرآن به چلیږي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې بیا خبره کوي چې دی دا پیژني، دا پیغمبر پیژني، دا سه پیژني چې دا حق پیغمبر دی، څنګه چې دی خپل ځامن پیژني، بلکې ځامنو کې هم شک کېدی شي، لیکن په دې پیغمبر کې څه شک نشتی، لیکن بیا هم نه مني. چې نه مني نو د هغې اخري انجام به بیا بدي. قل سیرو فی الارض ورته ووایه وګرځئ په ځمکې ثم انظروا نو وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین څنګه شو انجام د مکذبینو. څوک چې تکذیب کوي پیغمبر نه دی منلی، دا پیغمبر تکذیبی کړلی، قرآن یې نه دی منلی، دا قرآن تکذیبی کړلی، د هغې انجام څه شو؟ قل سیرو فی الارض ثم انظروا نو بیا وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین. قل لمن ما فی السماوات والارض ورته ووایه د چا په اختیار کې دي هغه څه چې اسمانونو کې یا چې په ځمکه کې دي. دا تپوس د دین او کا چې تپوس وکړي دی به غلی شي، هلکه وایه که نه د الله دا نوم د په خوله باندې راځي، وایي به په زړه کې وایي پټې وایي خو په ښکاره نه وایي، ښه په زور یې نه وایي. قل لله ورته ووایه د الله په اختیار کې دي. کتب علی نفس الرحمه هغه الله لیکلي په ځان باندې رحمت کول. الله وی چې کله دا دنیا پیدا کړه اول قلم پیدا کو نو ورته وی اولیکا وی څه ولیکم؟ وی دا اولیکا چې سبقت رحمتی علی غضبی، چې زما رحمت به زما په غضب باندې مخکي، زما رحمت به زما د غضب نه زما په غضب باندې زوروري. دا ولیکا سبقت رحمتی علی غضبی، هغه ولیکل. دا خبره ده د الله رب العزت قهار صفت خوشته، جبار خوشته، لیکن دا نور صفتونه ډیر دي. بیا الله رحمان دی، الله رحیم دی، الله غفار دی، الله غفور دی، الله ودود دی، الله مینه کوونکی دی. دا نور صفتونه چې څومره دي، الله رؤوف دی، دغه صفتونه د الله زیات دي، دغه یو څو صفتونه دي. نو خدا سړی تمه کوي، امید ساتي، لیکن د دې قهر او د غضب نه هم ځان ساتي، ښه د هغې نه هم یره کوي. ولې زمونږ معاشره کې خلک وایي پلان کې سړی غوسه کېږي نه، دا ډېر بردبار دی، دا ډېر حلیم دی، صبرناک دی. لیکن صبرناک سړی چې غوسه شي نو بیا د هغه غوسه سړیږي نه، ښه غوسه وله نه ورځي، خو چې ورشي نو بیا هغه غوسه ډېره زیاته وي. الله رب العزت هغه غوسه کېږي نه، لیکن چې غوسه شو په چا باندې نو د هغه خیر نشتی، بیا تباه دی. قیامت ورځ به خلق به ټول راجمعي، انبیاء علیهم السلام به وي، هغه به ټول وایي نفسی نفسی، او زمونږ پیغمبر به وایي امتی امتی، هغه زمونږ غم کوي. او نور پیغمبران هر یو سړی به خپل نفس خلک وایي نفسا نفسی وایي. خلق به راجمع شي، آدم علیه السلام پسې به لاړ شي. آدم علیه السلام ته وایي ته زمونږ نیکی د ټول انسانیت پلارې، نو ته الله ته ووایه چې دا حساب کتاب شروع کی. جهنم ته لیږي، جهنم ته دی ولیږي، خو چې حساب کتاب شروع کی. او چپ شي، الله دومره په غضب کې دی، نه مخکې چې ته داسې په غضب کې راغلی، نه به وروستو راشي. نن چې څومره غضب کې دی، زه خو نشم مخامخ کېدی، زه خبره نشم کولی. نوح علیه السلام پسې به راشي، ابراهیم علیه السلام پسې، موسی علیه السلام پسې، عیسی علیه السلام پسې، هر یو خپل عذر پیش کړي، موږ نشو کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به راشي، هته وایي ته موږ له سفارش وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یا زه کولی شم، خو پکې دی، ښه اجازت نه وروستو. نو په سجده باندې پرېوځي، خلک ورته ولاړي، شاته به خلک ولاړي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به په سجده باندې. نو په سجده به یي به څومره به نو ډېر وخت به تیر شي. نو الله رب العزت د طرف نه به ته وایي ارفع راسک، خپل سر اوچت کا، وایه څه چې غواړې نو قبلیږي، سفارش کوه قبلیږي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم به یا الله دا حساب کتاب شروع کا، حساب کتاب به شروع شي د نیمه ورځې په مقدار باندې د دنیا د نیمه ورځې په دې کې د ټول انسانیت سره به حساب کتاب کړی ښه الله سریع الحساب، الله ډېر زر حساب کوونکی دی. بس لږ وخت کې حساب کتاب به ختم شي، جنتیان به جنت ته ولیږي، جهنمیان به جهنم ته ولیږي. کتب علی نفسی الرحمه، الله لیکل خپل ځان باندې رحمت کول. لیجمعنکم الی یوم القیامه، خامخا راجمع کوي به تاسو قیامت ورځ ته، لا ریب فیه چې نشته شک پاغې کې. الذین خسروا انفسهم، هغه کسان چې تاوان کې غورځول خپل ځانونه، فهم لا یؤمنون، هغه ایمان نه راوړي. چا چې ځان تاوان کې غورځول نو خلاف کوي د الله کې، د الله د رسول کې، د الله د کتاب کوي. ولهو ما سکن فی اللیل والنهار، د الله په اختیار کې دی هغه څه چې آرام کوي د ورځې او د شپې. یو مطلب دا ولهو ما سکن فی اللیل، د الله په اختیار کې دی هغه چې آرام کوي د ورځې د شپې، والنهار او را پاسي او ګرځي د ورځې. یو فعل ذکر کی بل حذف کی ہوئی. لہو ما سکن فی اللیل ونشر فی النهار، دا الله په اختیار کې دی هغه چې آرام کوي د شپې، ونشر فی النهار او خوریږي په دنیا کې په ځمکه کې د ورځې. وهو السمیع العلیم، الله دی اوریدونکی پوه. قل غیر الله اتخذ ولیا، وتوایا آیا د الله نه سوا اونسم ذکر ساز بل، هغه الله چې دی هغه پیدا کوونکی د اسمان نو د ځمکې دی. وهو یطعم ولا یطعم، هغه الله خلقو باندې خوراک خوري او الله له څوک نشي ورکولی، الله باندې څوک نشي خورولی، هغه الله خلقو باندې خوراک خوري. الله د چا خوراک ته محتاج نه دی. الله بل ځکه وایي لا نسألک رزقا، موږ ستاسو نه رزق نه غواړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي لا نسألک رزقا، موږ ستانه رزق نه غواړو. څه دپاره؟ ځان دپاره. یا لا نسألک رزقا، زه ستا دپاره، ستا د خپل ځان دپاره هم چې ته د خپل ځان له رزق په خپله باندې وګټې، خپل رزق د ځان له په خپله پیدا کړي، دا نه کوم. نحنو نرزقک، موږ به تاسو له رزق درکوو څومره چې دي هر انسان. الله وایي زه به تعالی رزق درکوم. هو یطعم ولا یطعم، هغه الله په خلکو باندې خوراک خوري او الله له څوک نشي ورکولی. قل انی امرت وتوعا، یقینا ما ته حکم شوی دی ان اکون اول من اسلم، چې یم د اول دا کسان چې غاړه ږدي الله ته. ولا تکونن من المشرکین، ما ته دا ویلې شوی دی چې مه کېږه ته د مشرکانو د ډلې نه، مشرکانو ډله کې چېرته شمار نشي، هغې ته چېرته ورمایل نشي. قل انی اخافو نو خلق به وایي دا امر به چې داسې استحبابي غونته کي، وایي نه استحبابي نه دی، امر دی. نو امر نه رستو که خلاف ورزی وکم د دغه امر نه یریږم د عذاب د ورځې لوی نه، نو دې ته امر استحبابي باندې، امر استحبابي باندې عذاب نه وي. قل انی اخاف، ورته وایي یقینا زه یریږم ان عصیتو، که ما چېرته نافرماني وکړه د خپل رب، عذاب یوم عظیم، د عذاب د ورځې لوی نه. من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه، چا نه چې واړولی شو په دغه ورځ باندې عذاب، نو یقینا په هغه باندې الله رحم وکړو. وذلک الفوز المبین، او دا کامیابي ښکاره کامیابي دغه ده چې عذاب چې عذاب جهنم ته و نه لېږو، جو بس دغه کامیابي ده که نه، چې عذاب یې ولور نه که. وإن یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، که الله رسي تا ته تکلیف نو نشته څوک لرې کوونکی د هغې ما سوا د الله نه. وإن یمسسک بخیر، او که الله رسي تا ته خیر، فهو على كل شيء قدیر، نو الله دې په هر شي باندې قدرت لرونکی. ای یمسسک الله بضر، که الله رسي تا ته تکلیف نو نشته څوک لرې کوونکی د الله نه سوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله که ته سوال کوې نو د الله نه کوه، امداد غواړې نو د الله نه غواړه. بیا وایي واعلم ان الامة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك. کدا خلق ټول امت را جمع شي په دې باندې چې تا ته فایده درکول غواړي، نو تعالی فایده نشي درکولی مګر هغه چې تا ستا دپاره الله کوم لیکله. او دا ټول خلق را جمع شي په دې باندې یضروک چې تعالی ضرر در رکوي، لن یضروک، نو تعالی چرې ضرر نشي درکولی الا قد كتبه الله علیک، مگر هغه چې الله تعالی باندې لیکلی چې دا به دې ته رسي دا تکلیف.
نو هغه تکلیف به تا ته رسي هغه د هر چا طرف نه چي هغه چې په کم طرف باندې الله مقرر کړي هغه طرف باندې به در رسي چا د الله سه مقرر کړي هغه باندې به تا ته تکلیف در رسي الله لیکل نو در رسي با چې الله نه دی لیکل نو دا ټول امت کرا جمع شي نشي در کولای نه فائدہ در کولای شي نه نقصان در کولای شي نو که الله تعالی ضرر در کول غواړي نو څوک لري کون کې نشتی او که تعالی الله خیر در کوي نو دا خیر څوک ستانه واپس کولای نشي الله دې پارشي باندې قدرت لرونکې او هو القاهر فوق عباده هغه الله سرور دې په خپل باندې ګانو باندې او هو الحکیم الخبیر هغه الله دې حکمت والا خبردار قل ایو شین اکبر شهاده داخله کوي موږ ته خو گواہی پیش کنه څه دلیل پیش کا وای دلیل پیش کوم خو تاسو کم دلیل منئ تاسو پنځ باندې چې کم غټ دلیل چې هغه پیش کم غټ دلیل دا پیش کوم غټ دلیل کم یو ده تاسو پنځ قل ایو شین اکبر شهاده وتوا کم یو شی ده ډیر غټ په اعتبار د گواهی دی بغلی شي ود د سوای کو هغه ته پیش کی خبره ورانه کی وي نو دی ویل نشي نو توا قول الله الوا الله ده د گواهی په اعتبار سره غټ گواه چې نه الله ده دی په کې بیا خبري شروع کی نو خان الله په خپل راضي دا خبره وکي مونږ ته وای هر یو سړي خواله برازي دی په کې بیا نور خبري شروع کی الله گواه دې سما استاد سمنس کې وتوا واوحي الي هذا القران الله را لګل ماته دا قران وਹੀ کړلا ماته واوحي الي هذا القران وਹੀ شهید ماته دې قران لئنذركم به دې لپاره چې ير درکم تاسو په دې باندې ومن بلغ چاته چې رسی ومن بلغ چاته چې رسی سمر دي قیامت پورې دا آیت دلیل په دې باندې د ختم نبوت باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو بل پیغمبر راتلون کې نشتی د قران کریم نرستو بل کتاب راتلون کې نشتی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم سوي له جدا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا تاسو ذاخرنه پیغمبریم تاسو اخرنه امت یې دا کتاب اخرنه کتاب دی د دې امت نرستو بل امت بن راضی دا پیغمبر دې زمان رستو بل پیغمبر بن راضی دا کتاب دې رستو بل کتاب بن راضی ومن بلغ انکم لتشهدون ان ما لا الهه اخرى آیا تاسو دې گواہی کوي چې دا الله سره نور الہ شتي دی بغلیش ویله خوشینا وتوا دی خبر نشي کولای ته توا لا اشهد زه خدا گواہی نشم کولای زه خدا خبر نشم کولای چې الله سره نور الہ شتي الله یک یو ده قل انما هو اله واحد نبی تفصیل کا وتوا یقینا هغه الہ چې دی الہ دی یک یو واننی بریء مما تشركون او یقینا زبریم دا هغه سن چې تاسو د الله سره کوم شریکان کوي الذين اتيناهم الكتاب کسان چې ورکړل و تمغه کتاب یعرفونه مکه چې ول کتاب ورکړل شي تورات ورکړل شي انجیل ورکړل شي هغه خلق هغه پیجنی دا پیغمبر یعرفونه پیجنی دی پیغمبر لرا کما یعرفون ابناهم لکه څنګه چې پیجنی دی خپل ځامن مکه د آیت 13 سورۃ بقره کې سيقول السفهاء نرستو دا 13 چې دا خلق پیغمبر دا سه پیجنی لکه څنګه چې خپل ځامن پیجنی عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ وې منګه خپل ځوی کې هم شک کې دی شي لیکن په قران په دې پیغمبر کې زمونږ هیڅ شک نشتی عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ راغې ایمان راوړو نو یې ایمان راوړم خدای خلکو ته اول خبر وکا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه مخامخ کېږم نه وې ایمان مې راوړل مخامخ کېږم نه اول هغه سره خبر وکا زما بارکی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راو وختل خبره وسره وکړه د دې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ په بارکی سوای تاسو عبد الله ابن سلام تاسو کې څنګه سره دی وای دا خو شریف دی د پلار شریف وو د نیکه شریف وو دا خلک دی خاندان دی خلک دی خسړی دی اوی ښا کاغه ایمان راوړي اول ایمان بن راوړي هغه اځه الله دې نه کی ایمان راوړي وی کاغه ایمان راوړي
وی که هغه ایمان راوړ بیا په هغه وخت کې ګورو. اول کې خبرې وکړي. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ راووت وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله. هغه دا شری دی د پلار شریو څنګه باندې بس خو نه ویلي لا اله الا الله یو نه اشهد ان لا اله الا الله یو اپ هغه اول نمخ کې شریف او رستو شری شو. وسم وی دغه قصې دغه هم دي په یو معمولی خبره باندې وی دا شری دی د پلار شریو دا شری خاندان سره تعلق لري. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم پیجنې دی پیغمبر لره څنګه پیجنې دی خپل ځامن. الذين خسروا انفسهم هغه کسان چې تاوان کې ورزول خپل ځانونه فهم لا یمنون دی ایمان نه راوړي. یو سره چې ځان تاوان ته ورزول نه دی ایمان نه راوړي په خساره کې روان دی تاوان کې روان دی. قل سیروا فی الارض وتوا وګرځي پس مګه کې ثم انظروا نو ګورئ کیف کان عاقبۃ المکذبین څنګه شو انجام د تکذیب کوونکو. قل لمن ما فی السماوات والارض وایا د چا په اختیار کې دی هغه څه چې اسمانونو کې دی او پس مګه کې. قل لله وتوا د الله په اختیار کې دی. كتب علی نفسه الرحمه لیکل الله په خپل ځامه رحمت کول. لیجمعنکم الی یوم القیامه خامخا جمع کوي به تاسو قیامت ورځ د چې نشته شک پای کې. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون کسان چې تاوان کې غرزول خپل ځانونه نو دی ایمان نه راوړي. وله ما سکن فی الليل والنهار دا الله په اختیار کې دی هغه څه چې آرام کوي د ورځ د شپې او خوريږي د ورځې. وهو السمیع العلیم هغه الله دی اوریدونکی پوهه. قل غیر الله اتخذ ولیا وتوا آیا د الله نه سوا بل نسم کارساز. فاطر السماوات والارض چې هغه پای پیدا کوونکی د اسمان نو د ځمکې او هو یطعم ولا یطعم هغه خوراک خوري په خلکو باندې په هغه باندې څوک نشي خورولی. قل انی امرت وتوا یقین ما ته حکم شه دی ان اكون اول من اسلم چې یم دې زه اول دا چانه چې غاړک دی الله ته. ولا تکونن من المشرکین او ماته دا ویلی چې مکه ته د مشرکانو د ډلینا. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم وتوا یقینا زیریګم کما نا فرمانه وکړه د خپل رب د عذاب د ورځې لوینا. مې یصرف عنه یومئذ فقد رحمه د چانه چې واړول شو پاو ورځ باندې عذاب یقینا رحم کو پاغه باندې الله. وذالک الفوز المبین او دا کامیابی ښکارا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کالا رسیتا تا تکلیف نو نشته سوګ لري کون کې داغه ما سوا د الله نه. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ او کالا رسیتا ته خیر فهو على كل شيء قدير نو الله دې پارشي باندې قدرت لرونکې. وهو القاهر فوق عباده الله زور اور دې په خپل بندګانو. وهو الحكيم الخبير الله دې حکمت والا خبردار. قل ايو شيء اکبر شهاده وتوا کم یو شی دی ډیر غټ د گواہی په اعتبار. قل الله وتوا الله دې شهید بیني و بینکم گواه دې زما او تاسو منځ کې. واوحي الی هذا القرآن او وحی شهید ما ته د قرآن لانذرکم به ومن بلغ دې لپاره چې درکم تاسو له پدې باندې وا چاته چې رسیدا قرآن. انکم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى آیا تاسو د دې گواہی کوي چې د الله سره نور الہ شتي. قل لا اشهد وتوا خود دې گواہی نشم کوله زه دې گواہی نکوم. قل انما هو اله واحد وتوا یقینا اغه اله چې دې هغه دې یکیو. وانني بريء مما تشركون او یقینا زه بریم دا غسنا چې تاسو د الله سره کوم شریکان کوي. الذين آتيناهم الكتاب هغه سان چې ورکړل وته موږ کتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم پیجنی دی خپل پیجنی دی د پیغمبر لرا لکه څنګه چې پیجنی دی خپل ځامن. الذين خسروا انفسهم هغه سان چې تاوان کې غرزول خپل ځانونه فهم لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. الله رب عزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.